السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ټول به روغ جوړ د صحت په جامه څنګه چې تاسو ته پته چې ربیع الاول شریف میاشت شروع ده او په دې کې خلک میلادونه کوي، نو ډېر خلک دي چې میلاد ته بد وایي او ډېر خلک دي چې د هغې ثبوت کوي، یعنی مطلب هغه ښه ثابتوي. نو د علماء دیوبند چې کوم دی نو څه خلک دي چې هغه میلاد ته بد وایي او د هغې څه داسې مشران او استادان دي چې هغه د میلاد تایید کوي. نو راځئ د یو فرقې او د یو پارټۍ خلک وورئ او د هغې مختلف عقاید وورئ، بیا فیصله په خپله باندې وکړئ چې یاره د میلاد ښه کار دی یا ښه کار نه دی. راځئ د دې د خبرې را سره وورئ، بیا پې در سره یو څه خبرې کوم. چې کوم بدعت کې دا خو د دغې صدۍ بدعت دی، د دې نه مخکې چا کړی نه دی، نه د قرآن نه ثابت، نه د حدیثو نه ثابت، نه د صحابو نه ثابت، نه د تابعین نه ثابت، نه د څلور امامانو نه ثابت. د ځان نه یو کار کې به دغې خو به الټه جهنم ته ځي. شروع شوې ده او دا په اسلامي میاشتو کې هغه میاشت ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا د راتلو پیدایش او ولادت سره تعلق لري. مسلمان د پاره دا میاشت ډیره د سعادت، برکت او د خوشحالۍ ده. د دنیا عام زمونږ د خلکو دا یو فطري تقاضا وي چې په کومه میاشت کې انسان پیدا شوي هغه میاشت راشي نو دی خوشحاله او په خپل پیدایش سالګرو خوشحالي کوي. که د چا وس کېږي که نه کېږي، خو چې ورته یاد شي چې په دې ورځ زه پروس کال پیدا وم، مخکې پیدا وم دې میاشت کې، او دا زما 10 کاله شو، 15 شو، 20 شو، 40 شو، نو اسی فطري طور انسان په دې خپل زړه کې خوشحالي محسوسوي. د دواړو جهانو مبارک سردار چې د دې جهان د پاره یو لوی رڼا ده او زمونږ استاد عظیم محسن دی او د الله عظیم القدر او عظیم المرتبت پیغمبر دی. د ربیع الاول په دې میاشت کې هغې دنیا ته تشریف راوړی دی. مسلمان له پکار دی چې د حضور پاک دنیا ته په راتلو د خپل خوشحالۍ اظهار وکړي. زمارونو عموماً مسلمانان رونه په دې میاشت کې جلسې کوي، پروګرامونه کوي او د نعتخوانۍ او د وعظ او د نصیحت مجالس جوړی. نیت د مسلمان کدا وي چې د نبی علیہ السلام مبارک سیرت ته بیان شي او خلق دی ووري. نیت د مسلمان کدا وي چې د حضور پاک د حالاتو او د سیرت او د تاریخ نه د خلق خبر شي. نیت د مسلمان کدا وي چې د خپل ښکلي پیغمبر د حالاتو او د هغې د ښکلي شان ذکر خلقو ته وشي او د خلقو د حضور پاک سره مینه محبت نورم زیات شي. نیت د مسلمان کدا وي چې زه د خپلي پیغمبر په دې راتلو د خوشحالۍ اظهار وکم چې الله خوشحاله شي. او نیت د مسلمان کدا وي چې د نبی علیہ السلام متعلق یو خیرات وکم چې د هغې ثواب هغې ته ورسي. زمارونو کدا نیت د مسلمانی لکه انشاءالله د دې ملګرو زمونږ هم دغه نیت دی نو د عبادت دی او که نه تاسو نه تپوس کوم. خلق خنن سما میلاد و بیدت وئی میلاد بیدت نرے. علامہ قاری ایو کتاب پڑھے دے المقصد الاعلی فی میلاد المصطفیٰ، دلائل ذکر کرے دی. ابن حجر میثمی اگر کتاب پڑھے دے النعمت الکبریٰ علی العالم بسید ولد عالم آدم، خود ضخیم کتاب دے دغه روزو د صدقاتو د دې روایت ذکر کړی دي. نور خط تفصیل کړی دی، دواړه کتاب ما سره پراته دي، په دې چا سودای جوړ ته وخه
नहीं हुई दाश खबर की से जाना वही खबर नहीं